عربي، انګلیش، اردو. خاوند ته زوج وایي په عربۍ کې. خاوند ته زوج وایي. انګلیش کې ورته دغه شان هسبینډ وایي. هسبینډ. اردو کې شوهر. اوس عربۍ کې ښځې ته زوجه وایي. زوجه. بیوي چې کومه یې ښځه، هغه ښځه. زوجه. عربۍ کې زوجه، انګلیش کې وایف، اردو کې ورته بیوي وایي. دغه شان تره چې کوم دی ده ته ام وایي. عربۍ کې تره ته ام وایي. تره ته ام وایي. انګلیش کې ورته انکل وایي. اردو کې ورته چچا وایي. چچا. اوس ترور چې کومه ده، هغه ترور کومه چې د پلار خور وي، هغې ته عربۍ کې امه وایي. امه. ام تره ته وایي او امه ترور ته وایي، کومه چې د پلار خور وي. انګلیش کې ورته آنټ وایي. عام خلک چې کوم دی آنټي وایي، خو اصل کې د آنټ دی. آنټ. انګلیش کې ورته آنټ وایي. اردو کې ورته پوفي وایي. اوس ماما ته په عربۍ کې خال وایي. ماما ته خال وایي. خاله. انګلیش کې ورته انکل وایي. انکل تره ته هم وایي او ماما ته هم وایي انګلیش کې. دغه شان اردو کې ورته مامو وایي. اوس خاله چې ده، خاله دا په عربۍ کې د مور خور ته وایي. اردو کې هم ورته وایي، خو اصل کې دا د عربۍ لفظ دی، اسم دی د عربۍ. خاله کوم چې د مور خور وي هغې ته وایي خاله. انګلیش کې ورته آنټ وایي. د پلار خور ته هم آنټ وایي او د مور خور ته هم آنټ وایي، لکه ترور. اردو کې هم ورته خاله وایي.